یو ځل بیا هرکلی ستړي مشئ په خیر راغلی. دا وخت تاسو د سونو اف ام 1.4 او سونو اف ام 6 د امن غږ نه اورئ ادبي نړۍ. ادبي نړۍ د هر ګل او هر نهې په شپه د ماسخوتن 10 بجو نه تر نیمې شپې 12 بجو پورې جاري. دا ستاسو خپرونه ده او په دې کې ستاسو کلامونه، ستاسو تپوسونه یو خاص اهمیت لري. دا دویمه ګنټه ستاسو وي او ستاسو په دغه ګنټه کې زه کوشش کوم چې ډېرې خبرې نه کوم، ځکه چې یوه ګنټه زه غږېدلی یم. نو ګورو چې زموږ سره د ټلیفون په لیکه کم ملګري را روان دي، د اس ام اس په لیکه کم را روان دي، د فیسبوک په لیکه کم را روان دي. ټولو ته هرکلی وایو. ګورو چې وړومبی ملګری د ټلیفون په لیکه چوک راغی. او خجی هغه ملګری کوم چې ټلیفون په لیکه راځي 09152541143. السلام علیکم. وعلیکم السلام استاد محترم. سلام علیکم. فرحات صاحب په خیر علي؟ خیر دی مهرباني. څنګه حال د الله ډېر فضل کرم. تاسو خیر دی مهرباني. بس پروګرام ته غوړم. یخني د بس ځان ساتئ د یخنۍ والو نه نو او یخني خو شروع شوې ده، خو بس وریاض ده، هغه سره یو بوټي گزاره کیږي. خجی فرحات صاحب څه به را سره شریکوئ نن؟ یاره بس داسې یو کلام دی را په شریک. قربان. بس اول خو تاسو ته او تاسو د ټول جی او مخله بیا فرحات صاحب ډوب شو. وجه څه ده چې وجوهات څه دي؟ وجوهات دا دي چې ټکنیک دی، نو بس کله پکې تار خراب شي او کله بټن خراب شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. قربان محترم په خیر علي؟ سلیم استاد صاحب هرکلی ته وایو په خیر علي. ستړي مشئ. ډېر قدردانه شي سره د درنو اوریدونکو او ټول ټیمه یقینا چې دعاګانو کې یاد دي. الله مو ډېر خوشحاله لره. ښاد او آباد اوسئ. خجی اول خدای مو چې پروګرام یقینا چې ډېر خوند وکړو، ډېر زده کړم ته وکړه، ډېر معلومات راته حاصل. زه شکر دی. الله دې دغسې روا دوا لره. آمین. سره ستاسو. او عرض وکړم قربان مننه. عرض دی چې ځان په ننداره سه په بلچا پورې خندا مه کړه. واه. ځان په ننداره سه په بلچا پورې خندا مه کړه. واه. نوی قدم واخله په تېر وخت پسې ژړا مه کړه. ډېر ښه دی. مننه. دا خو یو دستور دی چې نه هېڅ څوک خلاصېدی نه شي. دا خو یو دستور دی چې نه هېڅ څوک خلاصېدی نه شي. ټول فاني دي، هېڅ باور په دې دنیا مه. واه. مننه. او ډېرې شپې به راشي په سبا باندې بې پوه نه شي. ډېرې شپې به راشي په سبا باندې بې پوه نه شي. ژوند خو یو بازار دی، په کوټه پیسه سودا مه. مننه. ښه به په پوهېږي د فریب نه سترګې پټې کړي. ښه به پې پوهېږي د فریب نه سترګې پټې کړي. داسې یارانو سره هېڅکله هم وفا وکړه. ډېر ښه دی. مننه. او نه دی لیونی سړي، خو وخت داسې بې حاله کړو. نه دی لیونی سلیم، خو وخت داسې بې حاله کړو. ګرځي په سارا کې لیونو نه یې جدا مه کړه. ډېر ښه دی. مننه. او ملګرو هم ډېر احترامات سره او ډېر درناوي سره سلامونه. وعلیکم السلام. ټولو ملګرو ته ډېره مننه او ډېره مهرباني. ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی. 09152504103. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب څنګه چل دی؟ د الله کرم په خیر علي؟ جی اصغر خبر کوم مترینه. جی اصغر صاحب. جی زه به یو دغه شریک کوم کلام. قربان. زه اورم اوازونه د پیسې دي. ها؟ پچا خوږی دي، پچا ترخی دي، څوک یوسي مان تا لار ساتي دي. واه. او درانه په سپک په درانه کیږي. څه خبر ایمانونه په خرڅيږي. زه حیران شم چې ولې داسې. واه. د چا په خوله د چا په زړه لګي. دا منم په بازو ښه لګي، خو دولت زما نه لګي. زما سندرې او سازونه لګي چې شپې
چې غومه زما غرونه لګي چې چنچړو پکې شورې زما داسې ګودرونه لګي زور دې منم چې تا غرونه وران کړل خو زمونږ د خوارو مخونه وران کړل د ډېرو پیغلو یې سرونه وران کړل دولت ستا په زور پیغله سرتور نه منم نه بهر تور نه منم دولت څه کوي پیسو زور نه منم په قلمرنګ مړی سپین او تور نه منم که ته ځان ته زورور وې زه یو کار وکړه دا چې بیا کار وکړه چې زه هغه ورته وده شو داسې ساز جوړ کړه یې ماله وزر راکړه زمانه بخت وته په خوله دې ښه خوږه ټپه راوله بلا ځوانان د دنیا تلي ته هغه راوله څه په تاپ یم چې دا کار نشي کوي هسې دې مرګ ته وی لږ انتظار نشي کوي راله خاطر د مور او پلار نشي کوي بیا ذات د ور ولې وي غر سره ډغر ولې وي ورک شه چې سار او مازدیګر ولې وي چې دولت چې تی نه منې نو چا وجلي زه په تاسو یم چې تا وجلي ټول پښتانه دې بې ګناه وجلي دولت ورک شه د پښتون د لاشو غلو خطي د بایسپورټ نه تر کابل خطي د چې راجمه کړي نن د کتلي او هم خلفالو خطي ته به تر کومه دا کارونه نن دې وار دی که وزر مونه راوستې تا په مون بېټۍ مه جړاګانې ویرونه وخت په راشي زه به نه ټولې دا لسې وباسم زه چې دا خپلې سترګې سرې وباسم دولته ستا نه به توبې وباسم چې چېرته لاړ شم چاته یار او چاته ما ښکارم او د بعضې خلکو په نظر کې زه اوزګار ښکارم ما خوب ولیدو په تعبیرونو کې دا کار ښکارم په هر محفل کې صفتونه د خپل یار کوم وې منه بل خاطر د مور او پلار کوم وې منه اکثر خبرې د کار کوم وې منه صحیح چې چا پیدا کې د هغه ذکر وکړه هسې لږ ځان له شو فکر وکړه چې د یو کاغذ په سر په مونږ ټوله ورځ شپې ښې نه دي شوې به چپ شه بس کلار شو دي کیسې ښې نه دي ای بس لنډه دا ده چې پیسې ښې نه دي مهرباني ډېره مننه ښاغلي خپل رنګ دی د شاعرۍ یو بل رنګ دی یو بل انداز دی ګورو چې څومره موده چلیږي د اسماعیل نیمګړی وی اباسین لالا سلامونه وعلیکم السلام او آر جے صابر د بالا ګړی نه وی چې السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم په خیر علی ستړي مشه وعلیکم السلام خیر دی مهرباني بیا راځم دا ولې کټ شوی او مونږ په پوه نه شو چې بازار دویم پروګرام کې کټ شي بس الله دې خیر کړي بازار سیګنل میګنل مسئله کنه ښه جي ښه وای بازار یو کلام نه ارشاد وای د سپرلی دروازو شپو خوان بسې واشي مراول اشنا کما سره پخلا شي واه زړه کې ډېرې قصې جوړې کم چې نه وي چې د وینم یو دوه رانه خطا شي واه چې زړه د ارمانونو ادیروي داسې حال کې به څوک څنګه په خندا شي د محل خاوند باندې تیار شي نو چې ښکاره ورته جونګړه کې رڼا شي څو بصر نازلیږي پیرو کې اور به لګي چپه د هوا راشي فرهاد وای په دنیا کړه شمې بلې بیا هلته تور لحد چې د رڼا شي واه 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 ډېر ښه دی بس استاد محترم سلامونه قبول قربان ډېر ښه ډېره مننه دا ښاغلی فرهاد د سردریاب نه او واقعي چې په دې دنیا کې څه کارنامې وکړي او په دې دنیا کې د چا خدمت وکړي نو الله تعالی بیا خوشحالیږي او بدله په هغه جان اجر درکوي السلام علیکم په خیر السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام په خیر علي تاسو څوک د چرته نه ملاګورو نه سبزلي خبرې کوم ریټایر سویدار یم او علاقې ملکی مصیبه ښه جي وایه سبزلي صاحب څه به وایه ډېره زیاته مننه کوم
بس تاسو خبرې چې واورو نو بالکل داسې شو لکه څنګه چې بوټي ته اوبه واچي دغسې چې به تازه کړو. الله یې له ډېر عزت درکړي، الله دې کامیاب او کامران کا عزتمند شي. دومره عزت دی په پاکستان کې په فاټه کې نه په PPK کې نه، لکه څنګه تاسو وختي ډېر ښکلی پروګرام دا 15 ورځې موږ وایو چې کله به تېرېږي دا 2 ورځې تاسو پروګرام چې به واورو ډېر موږ نه متاثره یو، غونډ قوم ته نه متاثره، غونډ پاټه نه متاثره. په 24 کروڑ کې خو کم سے کم ټاپ 10 کې به تاسو یو داسې راځي چې دنیا خلک مړ کېږي او مړ کېږي، خو موږ وایو چې یو بل پکار راشو او دغسې لږه زده کړه نه وکړو. او سپیشل دوا سلام ګلاب خان ماما ته مرادن والا ځکه چې هغه ډېر خدمت یې په BISP کې په نادره کې د اډي سرټیفیکټونو جرګې کوي. او بیا منظر فریادي صاحب ته ډېر سلامونه کوم ځکه چې هغه هم ډېر غټ خدمت کوي، نه بې سال دی، خو تاسو دومره اپریشیټ کوي. او بس یو دعوت هم در کوم چې معصوم بابا دې تاترې ته هر کله راشي موست ویلکم. تاسو یو سیکنډ ډېر زیات قیمتي دی او موږ ته د وزیر اعظم نه او د صدر نه ورمنشپ نه ډېر زیات اوچت او ډېر قدردان او ډېر عزتمند او خو پکې نور عزت ډېر او زیات کا چې څومره عزت یې د دې نه یو پس لکه چې نور زیات او ډېر جنتي شي او کامران او کامیاب شي په دې دنیا. او بس شاعر نه دغه یو افسوس کوم چې شاعر وای نو لکه به مې تویلی وای او ټیم مې لزایت او ټول اوریدونکو ته سپیشل دوا سلام. صفدري صاحب ډېره مننه، الله دې ډېر عزتمند لره، الله دې خوشحال لره، دا زمونږ خوږ اوریدونکی دی، الله دې ښاد آباد لري، ستاسو مینه په سر سترګو. محمد قاسم وای چې زه پروګرام په فیسبوک باندې ګورم. ماشاءالله. خجی جاوید خیال وای چې استاد محترم ته سلامونه. وعلیکم السلام. ستړی مشي، په خیر علي، په خیر علي. جاوید خیال ډېر ښایسته شاعر دی او لګیا دی PhD کوي، نو چې اوس کمې دنیا ته پکې ورسېدو او د هغې نه علاوه تکړه سړی دی، ډېر کارونه کوي. ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشي، په خیر. زه الیاس شاهد خبر کوم تاکان نه. څوک جی؟ الیاس شاهد. الیاس شاهد. او جی ټول اوریدونکو ته سلام. پروګرام یې خوند وکړی، بدري شوي نه علیکم تاسو ته. الله هم خوشحاله که. هېڅ غمونه مه کوه چې زه یم در سره. هېڅ غمونه مه کوه چې زه یم در سره، خوښه د خپل زړه کوه چې زه یم در سره. غمونه ماته را په غاړه کې الیاسه، ټول غمونه ماته را په غاړه کې الیاسه، ښکلې خندا ته کوه چې زه یم در سره. واه یو دوه شیان نور دي جی. وایي د مینې لیونی د زړه چې تا پسې راځي، د مینې لیونی د زړه چې تا پسې راځي، دا نور هوس پرست خو ستا ښکلا پسې راځي. یقین وکړه که دا ملا مین شلو پچا نور تعویذونه د ما پسې راځي. صحیح. ډېر اعلی. یو شعر الله دې خوشحاله کړه، یو شعر ډالۍ کو جی جی. شعر چې وي مرګرو پسې ګرځم لږ تنظرو پسې ګرځم، مرګرو پسې ګرځم لږ تنظرو پسې ګرځم، مینه کې ناکامه شو الیاسه، مینه کې ناکامه شو الیاسه، ځکه تعویذګرو پسې ګرځم. نو تاسو څنګه پاتې؟ مننه، ډېر خوشحاله شي. حجي دا ښاغلی الیاس شاهد. محمد ثاقب وایي چې څومره په کړس خندا دې وکړه، راته ښکارېږي په زړه نه لرې غمونه. وایي چې سلامونه ډاکټر صاحب، په تا او په ټولو اورېدونکو باندې سلام، الله هم خوشحاله لره. ګورو چې نور ملګري څوک را روان دي. دا د جی آر جه صادق شاه سلامونه کوي. وعلیکم السلام. د هغې نه علاوه انور باچا چې دی وایي چې ستاسو پروګرام ګورم د دیر اپر نه، سلام قبول کا. وعلیکم السلام، الله دې خوشحاله کا. السلام علیکم. السلام علیکم سر جی. په خیر حال ستړي مشئ. څوک د چرته نه؟ سر جی ماسٹر باچا محمد یم جی، سر شب قدر پورٹ صدر گڑے نا. جی جناب. وای سر جی څنګه ایسه کم خره جی؟ دا الله کرم. بس یو وړه ونه کې روبای دې سر جی. جی سر جی وایي چې می ولید اشنا د تور سترګو، هاغه دم شوم په سودا د تور سترګو، خدای سترګې می لیدلې وې بېشانه،
رنځوي مثله دا د تور سترګو او اے ناسیحه نصیحت راته کوي سګه مې لیدلې د ښکلا د تور سترګو او تورې خاورې به په لاسو کې سره زر شي که چې واغسته دعا د تور سترګو او خدای سترګې د جانان نظري مکې سپېلنې کوي ورته ما د تور سترګو او کاش چې زه یې چېرته سترګو کې باڼه وې یا باچا وې زه باچا د تور سترګو سرجي ډېره مننه الله دې عزت ډېره مهرباني ستاسو خوشحاله شي باچا محمد صاحب باچا د تور سترګو السلام علیکم وعلیکم السلام بسیم صاحب څنګه عظمت علي صاحب په خیر علي د ټلنا مننه بسیم صاحب خیر جوړې د الله ډېر فضل بسیم صاحب شیرونه سره شریکوم که څه غلطي پکې او بیا مې وبخا قربان د افغان صاحب غزال شعر د بسیم صاحب چا یار چې عینې ته ودري حیراني تماشې ته ودري بیا ووایه هغه یار چې عینې ته ودري تماشې حیرانې ته ودري مړې خواسې خو د یار په در کې مړ شه چې علم دې لندارې ته ودري او افغار تا په کوڅې سیخ تېرېدی نه شي افغار تا په کوڅې سیخ تېرېدی نه شي چې راځي ستا دروازې ته ودري او د خاطر سے بلدا وخت کې د خاطر دې ونه کړو وخت کې د خاطر دې ونه کړو اوسې که خاطر کوي خاطر یې څه کوي مهرباني دا خو د خاطر شعر نه دی زما خیال دی چا به ویلی خو ښه دی بس صحیح ده ګورو چې بل ملګری څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی فرحت صاحب په خیر علي ډېره مهرباني الله تعالی ډېر عمر درکړه سره د عزت او سره د روغ صحت امین سره ستاسو ډاکټر عباسي صاحب کال اوږد دی ځکه چې 12 میاشتې پکې که نه جی او په انګریزي کې کال لکه په ټلیفون یا په موبایل باندې څوک چا سره خبرې کوي هغې ته وایي او جی او ټیم دام د انګریزي لفظ دی ټکې جی ستاسو به یو 2 شعرونه به ویم او د سیف الرحمن سلیم به یو شعر ویم او د شاعر شمس الزمان شمس خټک به یو څو شعرونه ویم قربان کوم چې هغه د عبدالرحمن بابا په حق او د ځان په حق ویلي قربان جی ډاکټر عباسي صاحب وایي چې خدایه دا زړګۍ مې دومره ډېر شوې چې د هر انسان د درد نه راچاپېر شوې لویه خدایه دا زړګۍ مې دومره ډېر شوې جی لویه خدایه دا زړګۍ مې دومره ډېر شوې چې د هر انسان د درد نه راچاپېر شوې د زرګو ټکورول مې وظیفه وې پروا نشته که ځان هم رانه هېر شوې او د سیف الرحمن سلیم صاحب وایي چې د وړو خدایانو دې بنده کړم خدایه زه به کم ته سجده کړم لویه خدایه زه به چا ته سجده کړم لویه خدایه زه به چا ته سجده کړم شاعر شمس الزمان شمس خټک وایي هم صوفي او هم شاعر عبدالرحمن و کلندر و خو باچا او هم سلطان و بېنیازه د خپل وخت له عزیز خان و د جلال او د جمال ماه تعبان و شمس څومره عجیبه غوندې انسان و د دنیا د هر لالچ نه په امان و د پښتو ادب یو نوی ادبستان و د حافظ او د سعدي په لار روانو ډېره مهرباني د وخت راکول ډېره مننه جی جناب عصمت علي خان و عصمت علي اخون چې سلامونه سر وعلیکم السلام السلام علیکم ډاکټر صاحب څنګه تسکین مومند یم خیمه بالکل د الله کرم تاسو خې خجی آر جے صادق شاه صاحب وایي چې سر جي ما ته ډېر ګرانې لو یو سر جي ډېره مننه الله دې خوشحاله کا او دا م وایي چې یو تپوس کوم سر زه ملګرو سره ښه کوم او هغوی را سره بد کوي نو بس دا خو پښتو یو متلم دی وایي ښه مه کوه بد نشته خو به هر حال یا زړګي هر څوک په خپل وس پړه دي زه به ښه کوم یار دی بد کوي السلام علیکم
وعلیکم السلام اباسین صاحب سلام قبول کا قربان ګلاب خان ماما د ملاګورو نستړی مشي وای خوشاله کا سبزلی شو بارم ترین کړی وکنه او جی او سبزلی خان ما تم ویلو چې ماشوم بابا له بزو داسې خسته همای باخلو زبردست دا پسرلی شي نو چرته به درځو که خیر دانی خرو کنه جی او ساده نور خیر دی دا الله ډیر مهرباني فضل سلامونه بملېګم او کلام د بم بیا راشم قربان په شهید مینه کې شریف خان دا یو سبزلی شو بازار دا یو په زکه کې صابر شاه دی په دیره کلی کې مسجد یو په جم ګودر کې جان شاه یو یو ټولو ته مې د سلام او کلام له حمزه بابا راشم قربان وای چې د نظر سره دې من نشومه هاي هاي څه خوشی قسمت چې غل نشومه څه خوش قسمت هم چې غل نشومه اقرار مې نشته په ګردې شمه زه واه فلکه د ستا په ژنده دل نشومه ورپسې تر شومه د اوښکو په رنګ درد اشنا د زړه د تل نشومه تیر شوم له عشق او حال او سوال شومه اوس څو ځله حال شومه خو حال نشومه حمزه ځواني زما غزل وخوړه خامي مې دا وه چې غزل نشومه ډېره مننه ګلاب خان ماما الله دې خوشحال لره بریالی اوسه جی ګورو چې د ګلاب خان ماما نه پس څوک راغی السلام علیکم وعلیکم السلام حسین صاحب تاسو ښه یې ستړي مشئ په خیر تاسو څوک چېرته نه جی رحمت الله خبرې کوم متر ورڅ جی رحمت الله صاحب تاسو طبیعت ښه دی جی الله خوشحاله آباد لري ښه ستر وران دی جی سر یو دو خبرې به کومه قربان یو خدا چې دا سلیم استاد اخیری چې کوم شعر د یو شعر ویلو هغه په ولین باندې راشي چې هغه راته وایي ځین چې متري نه تاسو اصغر څه فون کوي جاو نو د اصغر صاحب ته زه تاسو په وساتت باندې دا کومه زم د متري موتاتم د متري کله ملاقات شي نه دا بهتر دی هو الله دې خوشاله آباد لره مهرباني خوشاله شي 091525013 السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ستړي مشئ په خیر تاسو څوک د چرته نه تاسو صاحب څنګه له ابراهیم خبر کوم د لزاکرو پېښور نه څوک جی ابراهیم صاحب ستړي مشئ الله دې ګل ګلزار خړه دې مخ خراب وا جی سبوای څنګه کور کلی وطن کې خیر دې بچي خدي د الله کرم ساجد تاسو مخکې او د درې یو هفته مخکې پروګرام کړو جی تاسو چې مخکې به خلکو د کویانا بس کړي چې نو بس کړي او سن پمپ دی بار وخت مخکې به خلک بارو کېده نو ساجي مونږه هند پمپ هم لګولې ما قسم په خدای په کور کې په کچن کې درې فلټر ما لګولې دي جی درې فلټر می سرجي لګولې دي او درې فلټر چې مونږ لګاونه په هفته کې 2 هفته کې بالکل توکه تورې خړې شي بیا فلټر د خاپې خبر نه راوړو نه بیا لګاو مې خو دیاتي لکه اوسې موږ سره فاکه د شالم سن ناغله دي او جی دې تا بونه را وروتره موردار نه کې د ټول په خبر ټول غول متیاز او ګان تر پای کې راځي د شالم سنتا یا دا څه وخت سرجي موږ په دې واړو نو په دې سن کې په دې کې مدینه مونږ کانه وستو کوان پکې راته کار قدم سپینو پای پکې بالکل دا موږ د خپل لاسار سره تبا کړه بس دا بونه چې وتر پروت را سرجي نه په دې کې دومره خټه لپیټ شو چې بالکل چې جمع شي بل کمی شو ستې په وګور دي بابول ته مو ته قرون تر دي جی بالکل زمون د کلی تقریبا د های سکول له ګورنمنت دی پورې د وزای خلق د وزای د مان افغاني پښتو د مان شکرپورا جی او د مان هند کې د سر په مخ کې دا راغله دی خو د مان افغاني دی بل خو د مان هند کې دی واه او دی خو مو سره د میا ګوجر دی خو د دلزاک او ګل بلا دغه د بیل نه کوهان دا دا ټول به دې مرداري کړی دي نه بورنا په کویانو مخکې په خاصه موږ کویانو ته پورو کویانو خو سرجي مخکې په خځه په غوجر کې کړو دی په سړو ګنده ورغه په پچک باندې کیخه صحیح او په کاله بچا په لپاره وته کله بسره په وته پکې مارانو پکې وچنده خان اوس پمپونه بدی صفه بدی بس نه چنده خاصه مارس او وګم کله کوی په د مو سره خوا کې نه د کوټه منای سکول سره باندې بچا کله او په جمی کې نو کوی مچو صحیح نو مخاطه ورکوښ نه نه عمره غان تر پورې خټه روي چې پکې بچا پړې و پکې وګد چا پینو په جسه د لختې چا بچا فرصه کور غړول په کمپونه خو سیفټي دا دای جواب سرجي بل تاسو چې خلک بارو ته خلک وړي کو دي کې نمو ته بار زمو سکور ولا سار بار سین جارو کوي کنه کور جی نو روزانه پکې درې څلور غوړې پرتی وي
سوچ کوئ بس دغه دا زموږ د خپل لاسه موږ دا لوبې جوړې کړې دي ټولې ماښام چې مازدیګر ماښام شي ګیر چاپېره بډس دوسي ډره 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 خدای پاکه داسې کړلی خدای پاکه ته کړلی نو لکه چې تاسو ظالمان ورځې کوئ په دې والا پیسې ورکوي وزیر په لفافه کې باندې ورته کړي په دې والا چیني صحیح په دې والا مټایو صحیح ټول فروټ پکار به راشي بېشکه دا ډېر خو ځدی پکار نه راځي که نه بېشکه بالکل ښه مشوره ده ډېره مننه ابراهیم صاحب الله دې ښاد آباد لره کور دې ودان امجد علي وایي چې السلام علیکم اباسین صاحب د خشکي بالان او خار نه امجد علي او څه وایي چې ډېر ښه پروګرام دی تل راته روغ جوړ او بریالی اوسئ سره ستاسو یاسین خان وایي چې پروګرام نه اورم خو هسې تپوس کوم چې تاسو له خوب نه درځي چې خوب کوي خاورې به یوسې شا د هغو چې شوګیري ورته کوي نه السلام علیکم وعلیکم سلام ستړي مه شئ په خیر خیر دی جی سلمان خبرې کوم چې د لزاک روډ نه جی سلمان صاحب وایه جی ستاسو یو شعر دی چې تاسو له وارو کم یو چې د خاورو په کورونو کې اوسېږو او بالکل زه به ته ووایم ته چې څنګه خپلو زړونو کې اوسېږو بالکل تا خو ووایې نو بس خبره پکې پاتې نه شوه جی سر جی او تپوس مې کوو دا چې د پښتو کم یو کتاب دی چې دا د پښتو تاریخ پکې لیکلی سړی سټډي کړي دا ډېر کتابونه دي په دې کې د ټولو نه ښه کتاب چې دی نو هغه یو فرنګي لیکلی و اولف کیرو د هغې اردو ترجمه هم شته پښتو کې هم شته د هغې نوم دی د پټان او باقي نور هم بلا کتابونه په مارکیټ کې موجود دي خوشحاله شي ډېره مننه که د خاورو په کورونو کې اوسېږو خو په ښکلو زړونو کې اوسېږو مونږ تل کوو خبرې سپینې که په تورو غرونو کې اوسېږو السلام علیکم وعلیکم السلام اباسین صاحب څنګه یې د الله کرم ستړي مه شئ په خیر تاسو څوک چېرته نه شاهد خبرې کوم جی تختاباد بنګلادیش نه جی تختاباد بنګلادیش او یا تاسو مخکې ما بل څه کې متاکوس و تناسب مې دا نمبر مې روشي جی شاهد صاحب الله کرم څه به وایې زه خو صادر مې والا کتاب نه راغشتې ښه جی او زما یو درې سرو ملګري جی یو ګلزاده ماما دی ښه جی یو غمې دی یو شور دی دې ته زما سپیشل دوا سلام وعلیکم السلام ورسېده ورته الله دې خوشحاله که یاسین خان وایي چې پروګرام یاسین خان میسج خو مو اورو درویش ورکزی سلامونه کوي وعلیکم السلام محمد عباس وایي چې سلامونه سرجي عباس یم د سعودي عرب وایي چې عادل ته مې سلام وعلیکم السلام السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلام باسین صاحب زه یم غازي امان الله باړې نه څوک جی غازي امان الله باړې نه جی غازي امان الله صاحب ستړی مه شئ خیاله ماشه بچي خري ماشومان د الله فضل کرم خو یې وخت تېرېږي ډېر د الله فضل وګورې تکوي یو ځل یې پاتم پوښو بس کله ملاویږو کله نه پوښم چې یو عرض مې لرلو مو چې مونږه کندهار عجیب مړ شوی باړې نه پوښې چې پابندیم یو پروګرام کې چې الله دې وبخي بالکل ښه خبره ده ښه تجویز دی او شعر یې ته ووایم که څنګه ووایه ډېر خوند به وکړي بیا دې ټومبلي په اوربل کې څه دي ومړې تالي ځلې ګل کې څه دي و پکې پرتې دي خزانې د مینې نور مې د زړه د کنډرتل کې څه دي ورازه چې درومو راته برند شو خلک چاپېره ګوره چاپلتر کې څه دي ډېر ښه دی ویایي چې خفه پې نه یم خیر که تېر وتمه د یار په ښکلي چل کې څه دي و سوړه سیلیا ته پې ښه خبر یې سوړه سیلیا ته پې ښه خبر یې وایه رښتیا چې په ګوګل کې څه دي او د غافله زړه یې ویښ کو زما د کندهار چې په غزل کې څه دي به ټولو اورېدونکو له تعالی سپیشل سلام پوښتنه صادق صاحب سلام علیکم مننه غازي امان الله صاحب خوشحاله شي د کندهار افریدي صاحب ارواخاد کلام راته مو ډېره مننه د فیسبوک د ملګرو سره زموږ وخت پوره شوی دی موږ به اجازه اخلو د فیسبوک د ملګرو نه او هغه ملګري کم چې
مونږ د ریډیو په لیک اوري نو هغې دپاره مونږ تر 12 بجو خپرونه جاري ساتو. نو زموږ خپرونه روانه ده، چلیږي، خو د فیسبوک ملګرو ته ټاټا، بای بای، د الله په امان.